بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 85 نمبر درس دی. د نهي معروف ګردان به ان شاء الله نن موږ زده کوو. نهي معروف هغه ګردان ته وایي چې هغه نهي وي او د معروف وي چې فاعل معلوم وي. معروف معنا د معلوم چې فاعل معلوم وي. نو ګوره موږ ساده ګردان لیکلی: یضرب یضربان یضربون، تضرب تضربان یضربن، تضرب تضربان تضربون، تضربین تضربان تضربن، اضرب نضرب. یضرب معنا د هغه یو سړی وهل کوي یا به وکړي. لا یضرب لا نهي به په شروع کې ولګو او چې کوم صيغو په اخره کې پیش وي هغه به جزم کو. نو لا یضرب معنا ده هغه یو سړی دی وهل نه کوي، هغه یو سړی دی وهل نه کوي، هغه یو سړی دی وهل نه کوي. ٹھیک شو؟ یضربان معنا ده هغه دوانه سړي وهل کوي یا دې وکړي. زه د سره لا نهي لګوم نو لا نهي بعد د تسنین هغه نون اعرابي ختموي. نو لا یضربا معنا ده هغه دوانه سړي دی وهل نه کوي، هغه دوانه سړي دی وهل نه کوي. ٹھیک شو؟ یضربون معنا هغه ټول سړي وهل کوي یا به وکړي. لا یز نو دلته شروع کې به لا نهي ولګي او دا نون اعرابي به ختم شي، لا نهي نون اعرابي ختمي. نو لا یضربو معنا ده هغه ټول سړي دی، هغه ټول سړي دی وهل نه کوي. ٹھیک شو؟ نو دا لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو. لا یضرب واحد مذکر غائب صيغه ده، لا یضربا تسنیه مذکر غائب صيغه ده، لا یضربو دا جمع مذکر غائب صيغه ده او دا د نهي صيغه ده. نو لا یضرب هغه یو سړی دی وهل نه کوي، لا یضربا هغه دوه سړي دی وهل نه کوي، لا یضربو هغه ټول سړي دی وهل نه کوي. اوس واحد مؤنث غائب صيغه ده، لا تضرب، لا تضربو، نه تضربو، تضربو، تضربو معنا ده هغه یو خزه وهل کوي. زه د شروع کې لا نهي لګوم او د چې کله لا نهي ولګي چې کوم صيغو په اخره کې پیش وي هغه نه پیش ختم کی جزم به ورکړي. لا تضرب هغه یو خزه دی وهل نه کوي، هغه یو خزه دی وهل نه کوي، هغه یو خزه دی وهل نه کوي. تضربان معنا دا غدوانه خزي وهل کوي یا به وکي. نو د شروع کې لا نهي ولګا قانون اعرابي ته ختم کا. لا تضربا هغه دوانه خزي دی، هغه دوانه خزي دی وهل نه کوي. ٹھیک شو؟ یضربن معنا دا غټول خزي وهل کوي یا به وکي. د دې په شروع کې صرف لا نهي ولګوا. د جمع مؤنث غائب دي صيغې نه نون نشي ختمولای، دا نون اعرابي نه دی، ته نون جمع مؤنث وای. لا یضربن، یضربن معنا دا غټول خزي وهل کوي یا به وکي. لا یضربن هغه ټول خزي دي وهل نه کوي، هغه ټول خزي دي وهل نه کوي. ٹھیک شو؟ لا تضرب، لا تضربا، لا یضربنا، لا تضرب، لا تضربا، لا یضربنا. لا تضرب هغه یو خزه دی وهل نه کوي، لا تضربا هغه دوه خزه دی وهل نه کوي، لا یضربنا هغه ټول خزه دی وهل نه کوي. نو لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو دا درې د مذکر غائب دي. لا تضرب، لا تضربا، لا یضربنا دا درې د مؤنث غائب دي. اوس راځو د مذکر حاضر صيغونه. تضرب معنا ته وهل کوي یا به وکي. زره ته وهل مکوا، په شروع کې صرف لا نهي ولګوا او اخري پیش ختم کا جزم ورکا. لا تضرب ته وهل مکوا، یو سړی ته وایي چې ته وهل مکوا، نو هغه ته وایي لا تضرب ته وهل مکوا، ته وهل مکوا. یو سړی ته وایي ته وهل مکوا. تضربانی تاسو دوانه وهل کوي یا به وکي. زده په شروع کې لا نهي ولګوا او د اخره کې د تسنید نون چې دا نون اعرابي دی دا ختم کا. لا تضربا تاسو دوانه سړي وهل مکوي، تاسو دوانه وهل مکوي، تاسو دوانه وهل مکوي. تضربون معنا دا تاسو ټول سړي وهل کوي یا به وکي. زه تاسو ته وایم چې تاسو وهل مکوي، نو شروع کې لا نهي ولګوا دا نون اعرابي ته ختم کا. نو لا تضربو معنا دا تاسو ټول سړي وهل مکوي، تاسو ټول وهل مکوي. ٹھیک شو؟ لا تضربو تاسو ټول وهل مکوي. دا نون اعرابي ختم ده، په صرف الف د جمع مذکر غائب او د جمع مذکر حاضر د دوانو د جمع مذکر صيغو نه چې کله نون ختم شي نو د هغې په ځای به صرف یو الف لیکلی کېږي. تضربین معنا ده ته یوه ښځه وهل کوي یا به وکړي. زه د ده شروع کې لا نهي لګوم او د اخره کې نون دی، دا نون اعرابي دی د واحد مؤنث حاضر صيغه کې، نو دا به زه ختم کوم، دا یا به ګول ولیکو. لا تضربي ته وهل مکوا، یوې ښځې ته وایي ته وهل
مکوه. ښه تضریبان تاسو دواړه ښځې وهل کوئ یا به وکئ د دې شروع کې لاینه یې ولګوه او نون اعرابي دې ختم که اخر نه. نو لا تضریبه تاسو دواړه ښځې وهل مه کوئ. تاسو دواړه وهل مه کوئ. ٹھیک شوه. تضریبنا معنا ده تاسو ټولې ښځې وهل کوئ یا به وکئ. نو دا تاسو ټولې ښځې دا جمع مؤنث حاضر ده. نو د دې د جمع مؤنث غایب دا چې کوم دی ته مخامخ ته دا یوه او جمع مؤنث حاضر دا جمع مؤنث غایب ده او دا دې اړخ ته جمع مؤنث حاضر ده. دا دواړه د جمع صیغې دي د مؤنث. نو د دې د اخري کې چې کوم نون دی یضربنا او تضربنا نو دا نون دې ته نون جمع مؤنث وایي. نون جمع مؤنث نو دا نون جمع مؤنث دا نون اعرابي نه دی دا نون جمع مؤنث دی. نو دا لاینه هی دا دې ته څه نشي ویلی نه شي چیړلی. نو تضربنا معنا ده تاسو ټولې ښځې وهل کوئ یا به وکئ. او لا تضربنا صرف لاینه هی ورسره ولګوه نور د دې نون ته څه نشي ویلی. دې صیغه کې نور چیړ چاړ نشي کولی. نو لا تضربنا معنا ده تاسو ټولې ښځې وهل مه کوئ. تاسو ټولې وهل مه کوئ. تاسو ټولې وهل مه کوئ. ٹھیک شوه. نو دا ګوره لا تضرب ته وهل مه کوه سړي ته وایي. لا تضربا تاسو دواړه سړي وهل مه کوئ. لا تضربو تاسو ټول سړي وهل مه کوئ. لا تضربي یوې ښځې ته وایي چې ته وهل مه کوه نو هغې ته به وایي لا تضربي ته وهل مه کوه. لا تضربا تاسو دواړه ښځې وهل مه کوئ. لا تضربنا تاسو ټول ښځې وهل مه کوئ. چې سړي ته وایي چې ته یو سړي ته چې وایي چې ته وهل مه کوه نو هغه ته به وایي لا تضرب. او چې یوې ښځې ته وایي ته وهل مه کوه هغې ته وایي لا تضربي ته وهل مه کوه. ٹھیک شوه. خجی اضربو زکی زو وخم یا با او وخم لا اضرب دا شروع کے بلائی نہیں ہو رہے گا آخری دی پیش والا صیغی لبا جزم ورکی حرف لبا جزم ورکی لا اضرب زدی وخن نکوم زدی وحل نکوم. ٹھیک شوا. او نضربو مونگ وخل کو مونگ دوا یا ټول وخل کو یا با اوکو. نو لا نضرب شروع کے بلائی نہیں ہو رہے گا او آخری دا پیش پا دا با جزم کی. لا نضرب مونږ دی وخل نکو. مونږ دی وهل نکو. ٹھیک شو. نو دا مونږ سره د نهي معروف ګردانو شو. لا یضرب هغه یو سړی دی وخل نه کوي. لا یضربا هغه دواړه سړي دی وخل نه کوي. لا یضربو هغه ټول سړي دی وخل نه کوي. لا تضرب هغه یو ښځه دی وخل نه کوي. لا تضربا هغه دواړه ښځې دی وخل نه کوي. لا یضربنا هغه ټولې ښځې دی وخل نه کوي. اوس د حاضر شپږ صیغې دي. نو لا تضرب ته وخل مه کوه. لا تضربا تاسو دواړه وخل مه کوئ. لا تضربو تاسو ټول وخل مه کوئ. دا سړو ته وایي. دا درې د مذکر حاضر دي او درې د مؤنث حاضر دي. لا تضربي یوې ښځې ته وایي چې ته وخل مه کوه نو هغه ته به وایي لا تضربي. چې دوو ښځو ته وایي تاسو وخل مه کوئ نو هغې ته به وایي لا تضربا. او چې ډېرو ښځو ته وایي تاسو وخل مه کوئ لا تضربنا. او لا اضرب زه دې وخل نه کوم. لا نضرب مونږ دوه یا ټول سړي یا ښځې دې وخل نه کوو. دا اضرب او نضرب دا ښځې هم ځان دپاره استعمالوي به او سړي به هم ځان دپاره استعمالوي. که یوه ښځه وایي چې زه دې وخل نه کوم نو هغه به وایي لا اضرب. او که یو سړی وایي چې زه دې وخل نه کوم نو هغه به وایي لا اضرب. که دوه یا ډېرې ښځې وایي چې یاره مونږ دې وخل نه کوو نو لا نضرب. او که دوه یا ډېر سړي وایي چې مونږ دې وخل نه کوو نو هغه به مونږ دقه وایي لا نضرب. نو دا متکلم دا واحد دا او د تثنیه او جمع متکلم دا صيغه دا دوانه د مذکر او مؤنث دوانو د پاره دي. نو یو ځل دا نهي ګردان بغیر د معنی نه وایو. لا یضرب لا یضربا لا یضربو دا د درې د مذکر غایب وي. اوس درې د مؤنث غایب. لا تضرب لا تضربا لا یضربنا. اوس درې د مذکر حاضر. لا تضرب لا تضربا لا تضربو. بیا درې د مؤنث حاضر. لا تضربي لا تضربا لا تضربنا. او دوه د متکلم لا اضرب لا نضرب. نو دا ګردان به ښه په طریقې سره په یاد باندې یاد کړی شي. چې اول ګردان په یاد شي نو دا نور پنځه ګردانونه ته بیا په اسانه باندې کېدی شي. اول د نهي معروف ګردان چې صحیح یاد شي نو نهي مجهول ګردان به بیا صحیح زده کولی شي. بیا د نهي معروف بانون ثقیله ګردان به هم درته زده کېږي. نهي مجهول بانون ثقیله به هم درته زده کېږي. نهي معروف بانون خفیفه به هم درته زده کېږي او نهي مجهول بانون خفیفه به هم درته زده کېږي. خو چې اول ګردان صحیح زده شي نو لا یضرب دا زه په اشارو باندې ویم چې کله داسې د ښي لاس والا ویم نو دا به د غایب مذکرو دپاره وي. لا یضرب لا یضربا لا یضربو. بیا د ګس لاس د مؤنث غایبو دپاره دی. لا تضرب لا تضربا لا یضربنا. دا داسې چې کوم یو طرف ته ښي طرف ته ګس طرف ته اشارې کوم نو دا د غایبو دپاره دي. ښي طرف دا د مذکر غایب او ګس طرف د مؤنث غایب. اوس د ښي طرف مخامخ ده دا د مذکر حاضرو دپاره وي. لا تضرب
ته یو سړی وخل مکوا لا تضربا تاسو دوه سړي وخل مکوي لا تضربو تاسو ټول سړي وخل مکوي اوس ګس لاس د مؤنث حاضر د پاره دی مخامخ لا تضربي ته یو خزه وخل مکوا لا تضربا تاسو دوه خزه وخل مکوي لا تضربنا تاسو ټول خزه وخل مکوي او د ځان د پاره با دا یو کوته استعمالو لا اضرب زدي وخل نکوم لا نضرب مونږ دوه یا ټول دی وخل نکو نو دا به په داسې اشارو سره یاد کړئ لا یضرب لا یضربا لا یضربو لا تضرب لا تضربا لا یضربنا لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تضربي لا تضربا لا تضربنا لا اضرب لا نضرب نو دا زمونږ د نهي معروف ګردان راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام